ओके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वेलकम बैक په پریویس کلاس کې مونږ ذکر کړی وو په بیسیک خبرو باندې لکه کنسالیډیشن ایکسپینشن ریټریسمنٹ ریورسل مونږ دا خبره کړې وه چې کله مارکیټ په یو سپیسیفیک رینج کې ګرځي را ګرځي نو هغې له مونږ نوم ورکړی وو کنسالیډیشن. صحیح ده. بیا موږ دا خبره کړې وه چې مارکیټ کله د کنسالیډیشن رینج نه یو ډایرکشن کې لاړ شي اني ډایرکشن هغې له موږ نوم ورکړی و ایکسپینشن. اوس دا ایکسپینشن په سپیسیفیک ټایمز کې کیږي سپیسیفیک ټایمز کې. کنسالیډیشن هم سپیسیفیک ټایمز کې کیږي په انټراډے لحاظ سره، یعنی په 24 غنټو کې بعضی سپیسیفیک ټایمونه داسې دي چې په هغه ټایمونو کې عموما کیږي کنسالیډیشن. صحیح ده. د کنسالیډیشن نه بعد ایکسپینشن لازمی کیږي. اوس په دې خبر بستا ایمان مضبوط شوی چې د هر کنسالیډیشن نه بعد با ایکسپینشن کیږي. خو موږ دا غواړو چې ته یو سپیسیفیک کیلزون کې ایکسپینشن کیچ کی، ځکه ستا خو کنسالیډیشن نه کار نشته، تاله په کار دی مومنټ، او مومنټ وي په کیل زونز کې، زیات تر مومنټ په کیل زونز کې راځي. اوس په کیل زون څه ته وایي، ټایمز څه ته وایي، کم ټایمز کې ټریډ بهترین دی، کم ټایم کې نه دی، په دې خبرو به زه لږ ونې بعد کې بحث کوم. پر روان یو غالبا 2 لیکچره بعد په دې خبرو بحث کوم. صحیح شوله. په پریویس کلاس کې ما یو خبره کړې وه چې زمونږ ټارګیټ دا کې تللی شي، دا کې تللی شي، دا دغه شانې ده لیکویډیټي پول. صحیح شوله. مارکیټ ډاون سایډ ته راغلی دی، غالبا هغه وخت سره په دې ځای کې مارکیټ ډاون سایډ ته راغلی دی، سیل سایډ لیکویډیټي اغستې، یعنی د دې لاندې چې کوم سټاپ لاس یې د خلقو هغه سټاپ لاسونه مارکیټ واغستل او د هغې نه بعد اپ سایډ ته د دې فیر ویلیو گیپ نه مارکیټ واپس دس فیر ویلیو گیپ د دې نه مارکیټ واپس شو، ډاون سایډ ته راغی، اگین دا لیکویډیټي واغستله او بیا all the way upward buy side liquidity کومه چې all times high وا د ګولډ دپاره XAU USD 1 hour time frame chart دی. صحیح ده جی. اوس د کنسالیډیشن دوران کې ما ته وی چې ته فوکس کوه په ایکولیبریم باندې، دغه شانتي اډر بلاکس باندې فوکس کوه، دغه شانې ته فوکس کوه د ریټریسمنټ په وخت کې په فیر ویلیو گیپ باندې، او دغه شانې د ریورسل په وخت کې ته فوکس کوه په لیکویډیټي پول باندې. ستا په مایند کې به لږ ونې کنفیوژنز راغلي چې دا اډر بلاک کومه دنیا ده، دا فیر ویلیو گیپ څه ته وایي، دا لیکویډیټي پول څه ته وایي، وغیره وغیره. دا خبرې په کار ده چې ستا مایند کې راشي. صحیح شوله. د ټولو نه اول ته دا خبره لږه وپېژنه چې لیکویډیټي څه ته وایي. په دې به زه بعد کې تفصیلي بحث کوم، خو فی الحال صرف دومره واوره چې په مارکیټ کې چې کم د باینګ او سیلینګ کیږي د دې د وجې نه د اډرز چې کم لګي، لکه بای اډر ولګېد، سیل اډر ولګېد، د دې چې کم کلیکشن دی د دې د وجې نه په مارکیټ کې راځي لیکویډیټي. لیکویډ مارکیټ دی، مارکیټ لیکویډ دی. دا صحیح شوله. د مارکیټ مومنټ دپاره دغه اډرز غټ اډرز پکار وي. صحیح شوله جی. اوس د مارکیټ مومنټ لیکویډیټي د دې لپاره پکار شوله، او الګوریدم دپاره لیکویډیټي هم پکار ده. الګوریدم دپاره د مارکیټ د مومنټ چې کوم تور طریقه ده هغې دپاره چې کوم کوډینګ شوی دی هغې ته موږ الګوریدم وایو. دغه الګوریدم چلیږي په دې لیکویډیټي باندې، یعنی په دې باینګ او سیلینګ اډرز کلیکشنز باندې. خو دا زما او ستا نه وي، دا غټ اډرز وي او دا پری پلانډ وي. صحیح شوله. د کم مومنټ چې مارکیټ اوس ما او تا ته شو کوي دا مخکې پری پلانډ وي، دا الریډي کلکولیټډ مومنټ وي. صحیح ده جی. اوس که ته دا سوچ کوي چې چېرته دا هیک کولو کوشش کوم یا دا یو څه کوم بل څه کوم، هسې ځان له غلطې تسلیانې ورکوي، هېڅ هم نشي کولی او نه څوک کولی شي. صحیح ده جی. دا مارکیټ که ته وګوري د دې علاقې نه کنسالیډیشن نه بعد ایکسپینشن او بیا راغلی دی ډاون سایډ ته. نو چې کله مارکیټ ډاون سایډ ته را روان شي، یا ډاون سایډ ته راځي یا اپ سایډ ته ځي،
نو چې ډاون سایډ ته راځي د بلیک کینډلز زیات جوړي ایز کمپیر ټو بلو کینډلز، یعنی بیرش کینډل زیات جوړي ایز کمپیر ټو بلش کینډلز. او دغه شنه چې کله مارکیټ اپ سایډ ته روان شي نو د شنی کینډل ډېرې جوړي په مقابله د تورو کینډلو کې. زمونږ د پاره دا کلر چې کوم دی دا اوس ستا مرضي ده چې دا کلر ته سور اخلي یا بل شانی اخلي، هغه ستا مرضي ده. خو بلیک لږ ونې ښکلی ښکاري دي چې ما سلیکټ کړ دی بلیک او دغه شان د ګرینش ونې چې دی دا صحیح ده جی. مارکیټ چې کله هم اپ سایډ ته ځي، ما دا خبره وکړله چې مارکیټ کله اپ سایډ ته ځي نو دې کې شنې کینډلې سیوای او تورې کینډلې کمی، چې مارکیټ کله په ښکته راځي نو تورې کینډلې سیوای او شنې کینډلې کمی. اوس د دې خبرې مطلب څه و؟ دا خو هر څه ته پته لګي چې دا سیسټم دی. مقصد د دې خبرې دا دی چې کله مارکیټ په اپ سایډ ځي نو د دې درمیان کې دا تورې کینډلې جي تورې کینډلې په دې ایریاز کې بینکس باینګ کوي، په دې ایریا کې بینکس باینګ کوي، سنټرل بینکس انسټیټیوشنز چې کوم غټ غټ ادارې دي چې کوم هیج فنډز مینیج کوي یا ساورن فنډز مینیج کوي یا دغه شانته کې نور کوم فنډز چې دي هغه مینیج کوي، نو هغوی په دې علاقو کې باینګ اپرچونیټیز ګوري دا بلیک ایریاز چې کوم دي. لکه دې کیس کې دا وګوره دا وګوره دغه شانې دا علاقې وګوره. کله نه کله تا لیدلي چې مارکیټ داسې بلیک کینډل جوړ کي نو ته زر په ټینشن کې شي او څه تازي در من شروع شي چې الکه مارکیټ خو ډاون سایډ ته روان شو. او دا هم یو قانون دی چې کله ته بیا داسې کیس کې انټري واخلي د بای انټري خو ته نه لیږه نه، ته که ته وایې مارکیټ سیل روان دی غټې غټې کینډلې جوړې کړلې روان دی سیل سایډ ته نو ته سیل انټري واخلي او چې سیل انټري واخلي بیا د مارکیټ پلت وګرځي. دا خو د مارکیټ قانون دی. صحیح شوله؟ اوس په دې کې ته یریږي ومه او پتا کې لاله شوم راځي، دا دواړه خبرې انوالو دي. کنسالیډیشن په دوران کې ستا فوکس دی ایکویلیبریم باندې، مین تھریشولډ، مډ پوینټ، کنسیکوینټ انکروچمنٹ، 50%، دا ټول نمونه ورته ویلی شي د دې منځ علاقې ته. صحیح شوله؟ مارکیټ کنسالیډیشن نه بعد بای سایډ ته لاړه، بای سایډ ته لاړ، اپ سایډ ته چې کوم آرډرز وي دلته بای سټاپ هم کېدلی شي، دلته سټاپ لاس هم کېدلی شي، دلته بل څه لیمټ آرډر هم کېدلی شي، هغه ټول اکټیو شي. که چا سټاپ لاس لګولی په دې ځای کې نو هغه سټاپ لاس هغه خو نقصان وشو. که دې ځنې مثال په طور سیل اغستې په دې سټاپ لاس لګوللی یا دې ځنې سیل اغستې سټاپ لاس یې لګوللی او مارکیټ اپ سایډ ته لاړ نو هغه سټاپ لاس وولی شو که نه. اوس دغه اډر سره سمارټ منی خپل اډرز پیر کی، خپل اډرز پیر کی، ستا نقصان او د بل کس فایده، د بینکس فایده. په دې انډسټري کې راوند اباوټ 90% چې کوم خلق دی هغه د ټریډینګ په سټارټولو کې اولنۍ 90 ورځو کې د خپل د کیپټل 90% بیلی. دا یو ریسکی کلکولیشن دی. صحیح شوله؟ 90% خلق د ټریډینګ په اولنۍ 90 ورځو کې یعنې 3 میاشتو کې د خپل کیپټل چې کمی روپۍ ورسره وموي 90% د هغې بیلي. دا صرف یو کلکولیشن شوی دی. صحیح شوله؟ نو ته به لږ ونې احتیاط کوي، ته به اول دا څیز پوره زده کړې د هغې نه بعد به بیا راځې گیم ته. صحیح ده جی؟ اپ سایډ ته چې کوم آرډر ځي، لیمټ آرډرز، پینډینګ آرډر، سټاپ لاسز، دغه شانې بای سټاپس، هغې ټولو ته موږ په شریکه باندې وایو بای سایډ لیکویډیټي، یعنې اپ سایډ. لکه دا بولش کینډلز دي بای سایډ ته ځي، بای اپ سایډ ته ځي، او دا بیرش کینډل دي ډاون سایډ ته سیل سایډ ته ځي. نو سیل سایډ لیکویډیټي د دې لاندې دي، سټاپ لاسز دي د خلقو، لیمټ آرډرز وي، دغه شانته کې سیل سټاپس وي وغیره وغیره. صحیح ده جی؟ نو مارکیټ د الګوریدم قانون دا دی، دا ما پریویس کلاس کې هم خبره کړې وه چې مارکیټ ته پته نه لګي چې ستا سټاپ لاس کم ځای کې دی، خو د مارکیټ قانون دا دی د الګوریدم چې دی د پریویس هایز نه اباو ځي او د پریویس لوز نه بلو ځي. عموما ستا سټاپ لاس هم دغلته وي ځکه ته د بل ځای ښکاري نه. صحیح شوله؟
او نه ته هج منیجر هج منیجر دا دی هغه بعد کې خبره ده هج فندز څنګه مینیج کیږي یا څوک مینیج کوي په کوم طریقې سره بینک څنګه هیجینګ کوي هغه بعد کې خبرې دي خو تا دا خبره زده کړله چې د اپ ساید چې کوم لیکویډیټي دا اډرز دي پینډینګ اډرز دي د خلکو سټاپ لاسز دي هغې ته موږ وایو بای ساید لیکویډیټي او چې کوم ډاون ساید وي هغې ته موږ څه وایو سیل ساید اوس په دې کیس کې کنسالیډیشن نه بعد مارکیټ څه چلو که ایکسپینشن نو د چا چې هم سیلینګ کړی و د هغو ټول سټاپ لاس یې مارکیټ ووهلې ډېر خلک به خوشحاله چې مونږ خو باینګ کړ دی ښه تاسو ودرېږئ زه رالم د هغو سټاپ لاس هم ووهه اوس په دې درمیان کې فایده چا وکړله هغه کس فایده وکړله چې هغه خپل لږ ونې سیز ته خوشحالېږي لږ ونې ګزاره کوي او خپل ټریډ ټایم سره وباسي د دې ټایم فریم مطابق تا ته کافي پپس ملاویږي لکه که یو کس د دې علاقو نه د بای انټري اغستي 3105 نه تر دې علاقې پورې 3168 غالباً 160 پپس دي غالباً 160 پپس 160 پپس چې کله ته لاټ سایز خپل ولګئ 0.01 نو تا له راکوي $16 که ته خپل لاټ سایز ولګئ 0.1 نو تا له راکوي $160 د بای انټري او که ته چېرته 1 سټنډر لاټ ولګئ نو تا له راکوي $1600 اوس د لاټ سایز چې کوم دی لاټ سایز ستا په مارجن باندې ډیپینډ کوي چې تا سره پیسې څومره دي ته څومره اغستلی شي طاقت دې څومره دی صحیح شوله نو روان وخت کې کوشش کوه چې ته چېرته هم ډیمو ټریډ نه کړي ډیمو مه ټریډ کوه ځکه په ډیمو کې ستا ایموشنز نه دي انوالو ستا سره سوچ ورته هم نه چې ما ټریډ اغستی دی او که نه دی اغستی کم از کم که ریل فنډ نه مینیج کوي نو کوشش کوه چې ته یو سمال غوندې کې فنډډ اکاونټ یوز کوي صحیح شوله فنډډ اکاونټ دې ته وایي یو کمپني صحیح شوله هغې ته وایي پراپ فارمز زیاتره چې کوم کمپنیز فنډډ اکاونټس پرووایډ کوي هغې ته پراپ فارمز وایي پراپ فارمز تاله یو اکاونټ راکړي چیلنجینګ اکاونټ اول خو ته سبق به زده کړي بیا به ته وایي چې زه ټریډر یم هر چا ته به وایي زه ټریډر یم دا چل دی زه په منټ کې کروڑ ګټم په منټ کې کروڑ بیلم یو چل دی دا قصې به بادوي که نه د دې ټیلنټ پروف کولو دپاره به ته چیلنج ته انټر شي تاله به کمپني اکاونټ راکړي هغه انویسټرز دي تاله به اکاونټ راکړي ډیمو اکاونټ په هغې کې به ته فیز کلیر کړي ته به وایي 10% وکړه یا 8% وکړه فیز 1 دا فیز 2 وکړه 8% وکړه یا 5% وکړه هغه ته کلیر کړي که $10,000 در راکړي فار ایگزامپل هغه اکاونټ به درله واخلي ته د هغې 2 فیزونه یا یو فیز وي صحیح شوله که 2 فیزونه عموماً فیز 1 چې کوم وي هغه 8% یا 10% ځکه مختلف پراپمز مختلف ډیمانډز وي نو فیز 1 8% د 10,000 8% راځي $800 او ستا ډراډاون راځي ډراډاون یعنی چې دومره نقصان تا وکړه نو تا نه به اکاونټ واپس مونږ اخلو ځکه ته نااهله شولې یو ډیلی ډراډاوني او یو اوورال ډراډاوني ډیلی ډراډاون چې نن ته لکه یوې ورځې کې دومره د لاس کولو اجازت شته خو دې نه به زیات نه کوي او چې کوم اوورال ډراډاوني چې هغه دې کله وکړو تا نه مونږ اکاونټ اخلو مطلب تا زمونږ چیلنج فیل که فیز 1 دی کلیر که $800 پرافټ دی وکړه بیا به دل راکړي فیز 2 کس ورته توکې نه دي لګولي که نه ښه برابر ټریډینګ کوي صحیح ده جی ستا میجارټي اف دی دغه چې کوم دي پراپ فارمز هغو ستا ټریډ چې کوي چې دی څنګه ټریډ اخلي څومره یې هولډینګ دی څومره یې لاټ سایز دی داسې نه چې ته سکالپر دی یا منډي وهي صرف په یو ځای باندې ډېر ښه ټریډونه واخلي بل ځای باندې ووځي سیکنډونو والا ټریډر دی چېرته بل څه بوټ وغیره خو نه یوز کوي روبوټس اکثر خلک یوز کوي که نه ټریډینګ دپاره هغه څیز خو نه یوز کوي ته پوه شولې نو دغه خبرې په دې منځان لږ پوه کوه مونږ بحث کوو د کنسالیډیشن نه بعد همیشه کېږي ایکسپینشن کنسالیډیشن نه بعد همیشه ایکسپینشن مارکیټ بای سایډ لیکوډیټي واغستله د هغې نه بعد سیل سایډ بیا ما دا خبره وکړله چې د کنسالیډیشن نه بعد چې کوم ایکسپینشن وشي بیا پاسیبلیټیز شته چې د ایکسپینشن نه بعد یا دوباره کنسالیډیشن وشي یا ریټریسمنټ وشي یا ریورسل وشي نو په دې کیس کې مارکیټ څه کړي دي ریورسل کنسالیډیشن ایکسپینشن ریورسل
ځکه چې سیل سایډ لیکویډیټي مارکیټ اغستې ده او دا لیکویډیټي سیل سایډ ده ایکسټرنل رینج لیکویډیټي ورته هم وایو او لیکویډیټي پول ورته هم وایي ځکه ډېر شي سټاپ لاسز به لاندې پراته وي بلا چې کوم ریټیلز دنیا ده ریټیلز هغې ته وایي چې هغه د سمارټ منی ټریډرز یا د بینکس یا د چې کوم انسټیټیوشنز دي د هغې نه چې کوم جدا خلق دی هغې ته څه وایي سمارټ منی ځکه سمارټ خلق دی هغو که وغواړي نو هر څه کولی شي ما تا که وغواړو او که ونه غواړو بیا هم څه نشو کولی صحیح شوله ښه کنسالیډیشن ایکسپینشن په دې کیس کې ریورسل مارکیټ بای سایډ لیکویډیټي واغستله نو نور د تلو اپ سایډ ته ضرورت لا نشتی ځکه مارکیټ څه وکړل ډاون سایډ ته بیا راغی صحیح شوله د هغې نه بعد ما دا خبره وکړله چې کله مارکیټ ډاون سایډ ته را رواني نو تورې کینډلې به سیوای او شنې کینډلې به کمی چې مارکیټ کله بره سایډ ته ځي نو شنې کینډلې به سیوای او تورې کینډلې به کمی چې کله مارکیټ بره ځي شنې کینډلې سیوای او د تورې کینډلې چې دي په دې علاقو کې سمارټ منی یعنی بینکس د باینګ اپرچونیټیز دوباره ګوري او چې کله مارکیټ ډاون سایډ ته راځي د مارکیټ د پرایس چې اپ سایډ ته لګونی ځي یعنی د شنې کینډلې جوړیږي په دې ټایم کې هغه سیلینګ کوي چې مارکیټ پرایس لګ ډاون سایډ ته ځي نو دو کوشش کوي چې په ډسکاونټ کې شی واخلي دو کوشش کوي چې په پریمیم کې شی خرڅ کی مارکیټ بره لاړ شي د نور خرڅ کی او ته به داسې کار لا نه کوي ځکه تا ته د دې خبرو اندازه نه لګي په یو ټایم فریم چې کله ته سټک شي صحیح شوله اوس دریم نمبر خبره دا شوله چې کله مارکیټ بای سایډ ته ځي یا کله مارکیټ سیل سایډ ته راځي چې مارکیټ کله بای سایډ ته ځي شنې کینډلې سیوا دي د تورو کینډلو علاقو کې سمارټ منی خپل اډرز لګوي ځکه دی علاقو ته وایي اډر بلاکس دی کینډلز ته وایي اډر بلاکس collection of orders collection of buy orders collection of sell orders no collection of buy order bullish order block collection of sells order selling orders bearish order block selling money market لاندې راځي bearish buying money market upside ته ځي bullish order block وس که د دې لفظونو نه تا یو بل مطلب اغستی چې په مارکیټ کې buying او selling pressure دی یعنی که چرته بایرز سیوا دي او سیلرز کم دي نو مارکیټ اپ سایډ ته ځي یا سیلرز سیوا دي او بایرز کم دي مارکیټ ډاون سایډ ته راځي دا به هم ستا یو غلط فهمي داسې هیڅ چل نشته مارکیټ کې سپلای ډیمانډ زونز وغیره دا قسې مې نشتی ستا لپاره به کار کوي جدا خبره ده خو هر ټایم کار کوي زر دا شیخ هم چې هغه هر ټایم کار کوي 24 غنټې کار کوي ویلیډیټي او دا خبرې در روان 1000 سالو د پاره ویلیډ بوي 1000 سالو د پاره کم از کم صحیح ده جی نو ترا ټینشن ماخله چې چرته الګوریدم به چینج شي یا به بل څه چلو شي یو څه بل څه اوس چې کوم الګوریدم دی د هغه ته ما مخکې ورځې خبره کړې وه چې انټر بینک پرایس ډیلیوري الګوریدم یعنی اپډا اپډا سوري اپډا دته موږ وایو انټر بینک پرایس ډیلیوري الګوریدم د سپیسیفیکلی په مارکیټ پرایس کې یو څو کارونه کوي لکه کنسالیډیشن ایکسپینشن د هر کنسالیډیشن نه بعد ایکسپینشن کول ایکسپینشن نه بعد یا دوباره کنسالیډیشن کول یا ریټریسمنٹ کول او یا ریورسل کاس کول وس ریورسل بکله کیږي ریټریسمنٹ بکله کیږي دوباره کنسالیډیشن بکله کیږي دا به ډیپند کوي په څه باندې لیکویډیټي باندې چې کومه لیکویډیټي پینډینګ ده او کومه مارکیټ اغستې ده مارکیټ وس سیل سایډ لیکویډیټي واغستله د علاقو کې نمبر د چاو بیا د بای سایډ د پاره جو بیا بای سایډ لیکویډیټي واغستله بای سایډ لیکویډیټي صحیح ده جی
او دا لاندې چې کوم وو سیل ساید لیکویډیټي. په خبر باندې ورسېدلی. اوس د اپډا د دې چې کوم فیزونه دي کنسالیډیشن، ایکسپینشن، ریټریسمنټ، ریورسل، او ستا فوکس په یو نورو خبرو باندې هم پکار دی په پرایس کې، لکه order blocks، fair value gaps، liquidity wide and pools، liquidity pools او equilibrium. صحیح شوله؟ وس دا علاقې چې کوم دي دې ته مونږ وایو order block. order block دا order block نه دی، دا بل یو څیز دی، خو ته ورته فی الحال order block ویلی شي. په دې ټولو کې ته هر یو ته order block وایه. مارکیټ چې کله ډاون سایډ ته راغی، په دې ټولو کې دا چې کوم ډېر میجارټي د چا ده؟ د بیرش کینډلز. نو دا ټول بلش راواخله، هر یو بلش کینډل ته order block وایه. ویلی شي ته کنډیشنز. دا خو ته ډېر اسانه خبره وکړله، دا خبره به لږ ونیکو ګرانه. صحیح ده؟ order block مونږ داسې حسابو چې کله مارکیټ یو پریویس سپورټ لیول ته راورسي. سپورټ لیول مطلب لکه په دې کیس کې مارکیټ سیل ساید لیکویډیټي واغستله، مارکیټ سیل ساید لیکویډیټي راواغستله. د هغې نه بعد د مارکیټ لاندې نور تللو د دې فیر ویلیو ګیپ نه علاوه، دا فیر ویلیو ګیپ دی که نه، د کینډل نمبر 1 او د کینډل نمبر 3 د ویکس په منځ کې دا علاقه په دې کې اوورلیپینګ نه دی شوی. وګوره فیر ویلیو ګیپ، کینډل نمبر 1، کینډل نمبر 2 او کینډل نمبر 3. د کینډل نمبر 1 های، د کینډل نمبر 3 لو. د دې په منځ کې بل ویک نه دی تللی، یا د دو ویک اپ سایډ ته نه لکه داسې نه دی تللی، دا ویک داسې شانې نه دی تللی. نو دې د وجې نه په دې ایریا کې میسنګ دی، او دې میسنګ ته موږ وایو فیر ویلیو ګیپ. یعنې څه قوازه وندګې جوړه شوې ده. په خبر باندې ورسېدلی؟ دې ته موږ وایو فیر ویلیو ګیپ. اوس دا خبره لازمي نه ده چې دا فیر ویلیو ګیپ په همیشه د دې شنو کینډلو په منځ کې راځي، د تورو کینډلو منځ کې هم راتللی شي، لکه کینډل نمبر 1، کینډل نمبر 2، کینډل نمبر 3 دو لاندې راغلي دي. نو په داسې کیس کې به ته څه وکړې؟ د اولني کینډل لو او د دریم کینډل های، دې ته اوس فیر ویلیو ګیپ وایي، لکه کینډل نمبر 1 لو او د کینډل نمبر 3 های. دې څه نوم وایي؟ فیر ویلیو ګیپ. په دې کیس کې دی ویلډ نه دی، نو ځکه دا اگزامپل ناخلمه. دلته وګوره لږه، کینډل نمبر 1، کینډل نمبر 2، کینډل نمبر 3. د کینډل نمبر 1 لو، د کینډل نمبر 1 لو او د کینډل نمبر 3 های. د دې په منځ کې نور اوورلیپینګ په دې ټایم کې نو شوی، دا کینډل خالی راغلی، ایکسپینشن یې کړی، ډېر غټ ایکسپینشن. نو دې علاقې ته موږ څه وایو بیا؟ فیر ویلیو ګیپ. اوس تا دوه قسمه وپېژندل د فیر ویلیو ګیپ. فیر ویلیو ګیپ، فیر نه اف، ویلیو نه وی او ګیپ نه جی، اف وی جی به ورته اوس وایو. د دې اف وی جی او بل قسم چې تا کم اف وی جی ولدله، په هغې کې یو فرق راغی، او هغه فرق ته دا ویل ده چې په دې کې 3 وړه بیرش کینډلز دي، او چې کم بل یو تا ولده په هغې کې درته بولش 3 کینډلز معلوم شول. لکه دا یو کینډل 1 2 3، دا خو 3 وړه بولش کینډلز دي، او په دې کیس کې 3 وړه بیرش کینډلز دي. نو دا فیر ویلیو ګیپ په موږ د صرف داسې ښکاري د کنزیکیټیو کینډلز مخکې. جواب دی نه. بعضې کیسونه به داسې راځي، بلکې ډېر به راځي چې هغې کې به داسې نه وي. لکه دا کیس وګوره، کینډل نمبر 1، کینډل نمبر 2، کینډل نمبر 3، دا 3 وړه خو سیم را نغلل. دریم کینډل خو بولش کینډل دی، اپ کلوز کینډل دی.
نو دا هم فیر ویلیو ګیپ دی. اف وی جی دغه شانی نور کیسونه وګوره لکه دا کینډل نمبر 1 کینډل نمبر 2 کینډل نمبر 3 د دو په منځ کې هم هغه ربط را نغې درې وړه کینډلز سیم را نغلل بیا هم فیر ویلیو ګیپ دی. اوس کم یو بهترین فیر ویلیو ګیپ دی؟ د فیر ویلیو ګیپ کار بدای چې دی به یا مارکیټ سټاپ کوي د لاندې تللو نه یا به پې ډایرکټ دی لاړ شي او واپسۍ کې به یې نه پرېږدي چې نور مه ضروره. لکه په دې کیس کې ته وګوره دلته مارکیټ سره څه چل کړی دی، مارکیټ ډاون سایډ تللی دی واپسۍ کې دې علاقو ته راغلی دی، دې ورته وایي واپسۍ کې نور بره مزه سټاپ. دې کیس کې وګوره صحیح شوله. دا شان دې کیس کې وګوره اوس لاندې راځه دې فیر ویلیو ګیپ ته وګوره. فیر ویلیو ګیپ دی که نه دی؟ نو چې دې داسې طریقې سره کله جوړ شي نو دې مارکیټ ډاون سایډ ته بوځي. اوس چې دې کله فیل شي دې فیل کېږي کله چې کله نورې کینډل راشي او د دې نه له پاسه کلوزینګ وکړي ویک سره کار نه کوي. د ویک کار دا نه دی، د دې نه څو له پاسه کینډل کلوز شي نی لکه څنګه چې دې کیس کې ته وګوري دلته له پاسه کینډل کلوز شي دی. چې کینډل کلوز شو د ډیوټي ختمه. که اول د مارکیټ ډاون سایډ ته بوته اوس به د مارکیټ اپ سایډ ته بوتللو کوشش کوي. دا خبره یاد ساته. دا هغه فیر ویلیو ګیپ دی. د دې نه مارکیټ اپ سایډ کلوز که واپسۍ کې ریټریسمنټ دی فیر ویلیو ګیپ علاقې ته او د هغې نه بعد منډه. صحیح شوله. اوس دا خبرې څه لږې ډېرې اسانې وي د دې فیر ویلیو ګیپ حوالې سره. دا معمولي ونده کې بحث و په فیر ویلیو ګیپ باندې. فیر ویلیو ګیپ په موږ روان وخت کې ښه تفصیل سره ډسکس کوو چې دی به کله فیل کیږي، ولې به فیل کیږي، کم فیر ویلیو ګیپ په ښه کار کوي، کم فیر ویلیو ګیپ په ګزاردار کار کوي، کم فیر ویلیو ګیپ ته مارکیټ راځي، کم یو ته به نه راځي، کم یو فیر ویلیو ګیپ ته مارکیټ آر پار وځي او کم فیر ویلیو ګیپ نه خپل مونږ ټارګټ معلومو. صحیح شوله. دغه به مونږه ګورو. ښه اوس مونږ چې کومه خبره شروع کړې وه د هغې مطابق مارکیټ ډاون سایډ راغی. اوس دې علاقه کې ته فیر ویلیو ګیپ څه ګوره لکه فیر ویلیو ګیپ دا یو دغه شانی فیر ویلیو ګیپ فیر ویلیو ګیپ فیر ویلیو ګیپ فیر ویلیو ګیپ دا په سٹارټنګ کې فیر ویلیو ګیپ نو سٹارټ کې دی فیر ویلیو ګیپ نو دې ته موږ نوم وي break away gap, breaking away from this consolidation region towards a liquidity pool. واپسې کې د راتلل دی علاقې ته ډېر مشکل شي. دی علاقې ته دې ته موږ وایو break away gap. خو فی الحال ته ټینشن ماله ته به زده نه کېدو مزر. مارکیټ راغی ډاون سایډ ته، چې ډاون سایډ ته راغی فیر ویلیو ګیپ ته راغی، هغه فیر ویلیو ګیپ مارکیټ سټاپ که سیل سایډ لیکویډیټي هم واغستله او د هغې سره سره فیر ویلیو ګیپ ته راغی نو مارکیټ دی فیر ویلیو ګیپ سټاپ که چې نور په ښکته مزه واپسۍ علاقه ورور واپسۍ کې هغه بای سایډ لیکویډیټي واغستله آل ټایم های. صحیح شوله. دغه شانې دا چې کوم ایریاز دي سټاپ لاسز د دې لاندې دي، د دې لاندې لیمټ آرډرز دي، پینډینګ آرډرز او دغه شانې سیل سټاپس د لاندې موجود دي نو دې ته موږ وایو لیکویډیټي. او دا ډېر زیات بنچ وي، مطلب یو ډېر بنچ مطلب زیاتوالی کی نو ځکه ورته موږ څه وایو لیکویډیټي پول. rich area of orders, pending orders, stop losses. صحیح ده جی. مارکیټ ډاون سایډ ته اوس په دې علاقه کې ته وګوري نو تا ته به د یو بلې خبرې اندازه وشي چې د دې بلیک کینډلز نه چې کله هم مارکیټ اباو کلوزینګ وکي، لکه اول ما دا خبره وکړله چې دا کینډلز تا لپاره څه شی دي؟ آرډر بلاکس. لکه
10 لپاره اډر بلاک. اوس په دې اډر بلاک کې ما ویکس هم واغستل. پر روان وخت کې به زه ویکس نه اخلم، زه به صرف او صرف باډي اخلم. خو که زه دا اډر بلاک بیا داسې واخلم، دا 3 وړه کینډلز راواخلم، د دې صرف باډیز راواخلم او هغې ته اډر بلاک ووایم، نو زه به ټیک لګیا یم. دغه شانې که دې ته زه اډر بلاک ووایم، د دې کینډل ته، د دې باډي ته، دا هم ټیک دی، دا هم ټیک دی، دا هم ټیک دی، ټول ټیک دی. هر یو په خپل ځای کار کوي. صحیح شوله؟ ښه، اوس د اډر بلاک سره سره به مونږ ګورو چې مونږ وګورو میټیګیشن بلاک. لکه دا میټیګیشن بلاک دی، دا میټیګیشن بلاک دی. مونږ به فوکس کوو په بریکر بلاکس باندې، مونږ به فوکس کوو په پروپلژن بلاکس باندې، زمونږ به فوکس یې په ریجکشن بلاکس باندې، زمونږ به فوکس یې په نور ډیر بلاکس باندې، ایگزاسټنز بلاکس. خیر مایکل هغې ذکر نه دی کړی. صحیح شوله جی؟ اوس اډر بلاک به ته څنګه پیژنې؟ اډر بلاک هغه ایریا چې هغې کې مارکیټ میکرز، مارکیټ میکر څوک دي؟ مارکیټ چا جوړ کړی دی؟ بینکس. چې بینکس په هغه علاقه کې باینګ کړی یا سیلینګ کړی، نو هغې ته موږ وایو اډر بلاک. اوس که باینګ یې کړی نو بولیش اډر بلاک، او که سیلینګ یې کړی نو بیریش اډر بلاک. خو ته به اډر بلاک خپل ځان ته کنفرم کوي څنګه؟ که دا یو کینډل راشي، مارکیټ اپ سایډ ته روان دی یا ډاون سایډ ته مارکیټ روان دی. صحیح شوله؟ چې ډاون سایډ ته روان دی نو زموږ په کتابونو کې دی تورې کینډلې جوړوي، لکه موږ ته خو تورې کینډلې ښکاري د ډاون دپاره که نه؟ صحیح ده. دی یو سپورټ علاقې ته راورسېد چې په دې ټایم کې هغه سپورټ موږ سره څه شی دی؟ د لیکویډیټي پول. داسې را روان دی مارکیټ. ویکس که زه جوړ نه کړم نو ته ځان دپاره مایند کې ساته چې ویکس شته. دا به کلر بلیک کو چې تا بالکل شک شبات نه راځي. صحیح ده جی؟ اوس د دې کینډلز په منځ کې فیر ویلیو ګیپ شته که نشتي؟ شته. کینډل 1، کینډل 2، کینډل 3. د کینډل نمبر 1 لو او د کینډل نمبر 3 های. د دې په منځ کې چې کومه علاقه، که دا علاقه داسې راغلی وي، دا کینډل داسې وي، نو بیا دلته فیر ویلیو ګیپ نه و. اوس فیر ویلیو ګیپ شته، اوس هم شته. ویک نشتی خو بیا هم فیر ویلیو ګیپ شته. ځکه دا خبره ما کړې وه، که چېرته یو کینډل پورې ویک نه وي نو هغه کینډل باډي به مونږ های یا لو اخلو. صحیح ده جي؟ مارکیټ سیل سایډ لیکویډیټي واغستله او د دې نه بعد مونږ سره داسې چلو شو چې یو کینډل سټارټ شو د دې ځای نه داسې، او د دا کینډل چې کوم دی پریویس لاست بیریش کینډل، د دې نه یې بره کلوزینګ راکه او دا کینډل مونږ سره بولیش کینډل و. نو بیا دی مسله جوړه کړله، ځکه چې دی کینډل ته به اوس ته اډر بلاک وایي، دته به نه وایي. دی پریویس کینډل ته، لاست بیریش کینډل، دی کینډل ته به څه وایي؟ اډر بلاک. مارکیټ عموما داسې کوي چې بیا خپل ډایرکشن چینج کی، ځکه چې په دې ټایم کې څه چلو شي؟ په لاست ایریاز کې څه وشول؟ سمارټ منی باینګ وکړه، سنټرل بینکس باینګ اپرچونیټیز کتلل او باینګ یې وکړه، نو مارکیټ بولیش روان شي. اوس به دا ویلیټ کلی چې کله د دې کینډل نه له پاسه کلوز وشي. ویک نه، د ویک کار نه دی، مونږ له د باډي کلوزینګ په کار دی، د دې نه اباو. صحیح شوله؟ ویک ډو د ډیمیج، باډي ټیلز د سټوري. ویک حرامیتوب کوي اکثر، خو اصل کہانی به تا ته باډي شو کوي. اکثر به تا اوریدلي چې د بینکس کلوزینګ دی یا زمونږ د بینک کلوزینګ دی، تاسو موږ سره لږ ډپازټ وکړئ. د کال په آخر کې اکثر تاسو د بینک منیجر کال وکړي، که تاسو سره نغدي مغدي ته راوړه موږ سره ډپازټ وکړه، زمونږ کلوزینګ دی، زمونږ رزلټ مخې ته ښه لاړ شي. دکانداران د میاشتې په آخر کې یا چې کوم څو اسپتال والا، هر شعبې والا د میاشتې آخر کې خپل حساب برابرۍ ځان ته، وایي زمونږ کلوزینګ دی، زمونږ کلوزینګ دی.
نو کلوزینګ بینکس هم کوي، انسټیټیوشنز هم کوي. نو هغه د لپاره د کینډل کلوزینګ ډیر معنادار وي. نو زمونږ د لپاره هم پکار ده چې د معناخیز وي. صحیح شوله؟ نو دا کینډل چې کوم ته د ښکاریږي اوس دا یو لاست بیریش کینډل دې ته موږ څه وایو؟ اډر بلاک. دا خبره ګرانه وه که اسانه وه؟ اسانه خبره وه. اوس که دلته ته وګوري په دې علاقه جاتو کې نو ته به اندازه ولګي چې په دې کې اډر بلاکس کافي موجود دي. لکه زه غواړم چې ته صرف اور صرف دلته هم لږ وګوري که نه دا سیز به کلیر شي. یو کینډل، دوه کینډله، درې کینډلې. اوس اول ته وپېژنه یو کینډل، د دې یو کینډل نه له پاسه شین کینډل کلوز شوی دی او که نه او جی کلوز شوی دی، نو دا کینډل دی اډر بلاک. خو چونکې دا کینډل ډېر ورکوټی دی، باډي کمزوري ده او ویکس یې غټ دي، نو زه د دې داسې کیس کې ویکس هم اخلمه. نو داسې دا ثابت کینډل سره پر څه شی شو؟ اډر بلاک. دغه شانی لاست 3 کنزیکیټیو کینډلز بیفور باینګ یا مارکیټ چې کله بای سایډ ته تللی د هغې نه مخکې لاست کې چې کوم کینډل راغلی وي هغه موږ سره اډر بلاک، ترمیان کې راغلی وي اډر بلاک. صحیح شوله؟ مارکیټ د دې علاقې نه اباو کلوزینګ راکه او په ځای کې ریټریسمنټ 50%. د دې اډر بلاک چې کوم 50% د هغې ته موږ وایو مین تھریشولډ یعنی 50%، او دا زموږ دپاره ډېر زیات معناخیزي. اوس په اډر بلاک باندې به ته هغه شانې نه پوه شې څنګه چې ستا مایند کې وه چې زه به دومره خبرې زده کړم، ځکه چې دا د اډر بلاک ټاپک لا نه دی. په دې خبرو باندې به ته لږ ډېر پوه شوی. صحیح شوله؟ باقي پاتې شو زمونږه فیر ویلیویشن او د هغې سره سره ټایمز، یعنی د منیپولیشن چې کوم جوړه سوینګ جوړیږي د هغې سپیسیفیک ټایمز، هغه به مونږ انشاءالله پر روان لیکچر کې کوو. Wish you good luck in